د کوکو سلیم اپلوډ نه هغه غلطه ویډیو چا کړې وه او څنګه ترې نه شوې وه ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چل زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینهوالو په ټوله نړۍ کې د سلیم اپلوډ هغه ګنده ویډیو شیر شوې وه او ټولو کسانو کتلې وه. نور به تاسو په خپله حقیقت نه خبر وئ چې تاسو په خپله باندې هغه ویډیو کتلې وي. خو سلیم اپلوډ اخر د خپلو مینهوالو نه یعنې معافي وغوښتله او ویلې چې بیا به زه هېڅکله همداسې غلط کار نه کوم. سلیم اپلوډ په خپله ویلې چې زه د دغه خبرو نه ډېر زه سخت تنګ راغلی غواړم دو خبرو نه یعنې ټول تیر شئ او نور داسې خبرې راپسې مه کوئ. مینهواله موږ هم تاسو ته هم پکار دی چې یعنې نورې بس پرېږدو ځکه چې په خپله باندې سلیم اپلوډ معافي وغوښتله او باید چې نور موږ داسې خبرې موږ او تاسو ورپسې نور داسې څه خبرې ونه کړو او نور ورپسې داسې څه کمنټونه وکړو ځکه کو د کو ښه کار کړی وي او کو بد کړی وي نو کو چېرې بد کار یې کړی وي نو الله تعالی به ولا خپله سزا ورته ورکړي. موږ او تاسو ته هم دا پکار ده چې معاف یې کړو او نور داسې څه خبرې ورپسې ونه کړو ځکه چې د سلیم اپلوډ په خپله مې چې زه د دې ویډیو نه ډېر سخت تنګ راغلی یم. الله تعالی دې سلیم اپلوډ ته د نیکۍ هدایت وکړي بیا داسې څه غلط کار ونه کړي. خو سلیم اپلوډ په خپله باندې هم دا واضحه کړې وه چې ما داسې څه غلط کار نه دی کړی. مینهوالو زموږ د سهار نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.